نن به زمونږه ټاپک دی هایبریډایزیشن. صحیح ده. په دې باندې په ډیټیل کې خبرې کوو چې هایبریډایزیشن څه شی دی. ټیک ده. د هایبریډایزیشن ضرورت ولې راغی، نو دې باندې لږ منګه ایکسپلینیشن کو. خو د دې نه مخکې تاسو ته زما خبره یادې، نو دې نه منګه مخکې وی بي ټي ویلې وه، ویلنس بانډ تیوري ویلې وه. نو ویلنس بانډ تیوري کې هم منګه ډېر په اسانه ویلیو چې کم منګ سره هاف پیل اربیټال لی هغه په بانډ کې حصه اخلي. لکه منګه وی چې هایدروجن په مینس کې کم باندې، لکه تاسو ته پته ده چې هایدروجن کې 1s1، نو دا مطلب دا دی چې د هغې اس اربیټال چې دی هغه څه دی، هغه موږ سره خالی دی، مطلب هاف پیل دی. نو هغې ته د یو الکترون ضرورت دی، نو ځکه دا موږ سره په باند کې حصه اخلي. دغه شانتې کو تاسو وګورئ کلورین ته وګورئ یا پلورین ته وګورئ، پلورین کې 9 الکترون دي، پس s2 2s2 2p5. نو مطلب دا دی چې موږ سره په پی ایکس هم ډک دی او پی واي هم ډک دی، خو موږ سره پی زی چې دی هغه موږ سره خالی دی. پی زی مطلب هاف پیل دی، نو هغه موږ سره په باند کې حصه واخلي. دغه شانتې چې منګه لکه د دې مطلب دا شو چې دا وی بی ټي چې منګه شاته کومه وې، نو دا وی بی ټي منګ ته ایکسپلینیشن وکړو. د چا ایکسپلینیشن یې وکړو چې په هایدروجن کې څنګه باند جوړیږي. صحیح ده. په اکسیجن کې څنګه باند جوړیږي، په ایچ سی ایل کې څنګه باند جوړیږي. دا ایکسپلینیشن راته چا وکړو، دا ټول راته وی بی ټي وکړو. دا ټول راته چا وکړو، دا وی بی ټي وکړو. اوس کو تاسو راشئ کاربن ته، نو په کاربن کې الکترون شپږ دي، شپږ. نو موږ کو د هغې الکترونیک کنفیګریشن وکړو، نو موږ وایو پس s2 2s2 او 2p2. اوس کو زه دا کولاو کما، نو دا ما سره راشي 2px1 2py او 2pz. اوس کو تاسو دې ته وګورئ، نو په دې کې هاف پیل اربیټال چې دی هغه ما سره x ته y ده، px ته py ده. نو د دې مطلب دا دی چې کاربن به ما سره 100 بانډه جوړي، 2 بانډه جوړي. کاربن به ما سره 100 بانډه جوړي، 2 بانډه. خو دا 2 بانډه به څنګه جوړي اکارډینګ ټو ویلنس بانډ تیوري. نو منګه دا ویلی شو چې ځکه چې اکارډینګ ټو ویلنس بانډ تیوري منګه دا خبره کړې وه چې only those orbital will take part in bonding which are half filled. منګ دا خبره کړې وه چې په باند کې با هغه اربیټال حصه اخلي چې هغه هاف پیل دي، او په کاربن کې هاف پیل چې دی هغه پی ایکس دی، پی واي ده. نو د دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې کاربن به 2 بانډه جوړي. صحیح ده. خو چې کله منګه څوک منګه چې کله د کاربن بانډونو ته وکتو، نو کاربن خو 4 بانډه جوړولو. نو کاربن 4 بانډه جوړول د دې د وجې په دې کې څوک ځان په دې پوهېږي ښه یاد ساتئ، سلیټر څوک، سلیټر او بل څوک، سلیټر او پالی. دی یو کنسپټ پیش کو، د کنسپټ ته هایبریډایزیشن وي. چې دې کنسپټ کې دی دا خبره وکړه چې د هایبریډایزیشن هغه پروسس دی چې موږ سره اټامیک اربیټال رايوځای کیږي، چې د هغې سایز هم بدلي، د هغې شیپ هم بدلي، د هغې انرژي هم بدلي، د هغې انګل هم بدلي، د هغې لینت هم بدلي، او دا را مکس شي، دا را یوځای شي. لکه څنګه چې موږ په جوسر کې کیله واچو، مڼه واچو، خوبانۍ واچو، سټرابري واچو، دا ټول سیزونه د یو بل نه بدلي، او څه کې دا چې کله مکس شي، نو دا سیم سایز، سیم شیپ، سیم انرژي، سیم انګل او سیم لینت والا اربیټال جوړ کی. دې ته موږ ویلی شو هایبریډایزیشن. اوس ګورئ ګلابه، کو تاسو په دې نه پوهېږئ، ډېر سمپل دی دا، ډېر سمپل دی. لکه کو تاسو دې ته وګورئ، نو موږ وایو کاربن، نو کاربن کې الکترون شپږ دي. او که زه د دې ګراوند سټیټ جوړ کړم، نو دا ما سره دی پس s2 2s2 او 2px1. یو الکترون پی ایکس کې دی، یو الکترون پی واي کې دی، او 2pz کې نشته. نو دا ما څه شی جوړ کړو، لومبې خو دا دی دا ګراوند سټیټ دی. اوس که زه دې ته پرس که څه وکړمه، دې ته زه انرژي ورکړم، دا لومبې شیل خو کمپلیټ دی، دې ته وباسه. اوس که زه دې ته انرژي پرووایډ کړم،
نو د انرژي پرووايډ کېدو د وجې دا اس اربیټال چې دی دې کې چې کوم دا دوه الکترون دي د دې نه به یو الکترون چېرته راشي زی ته راشي لکه فرض که دا ما سره اس دی نو د دې اس نه دا الکترون چې دی دا دوه دي نو دا یو به چېرته ورشي زی ته ولې دې ته بیا موږ اکسایټډ سټیټ وایو نو دا به موږ سره دا شانتې جوړ شي 2s1 صحیح ده او ما سره به راشي په 2px کې راغی او 2py کې یو راغی او 2pz کې یو راغی اوس دې ته وګورئ ګلابه دې ته موږ ویلی شو excited state excited state اوس کو تاسو حقیقت ته وګورئ ګلابه نو دا ما سره هاف پیل دی دا ما سره هاف پیل دی دا ما سره هاف پیل دی او دا هم ما سره هاف پیل دی نو کو تاسو هاف پیل ته وګورئ سلور هاف پیل دی سلور هاف پیل دی نو چې سلور هاف پیل شو د دې مطلب دا دی چې بانډونه به سلور جوړیږي د دې مطلب دا شو چې بانډونه به څو جوړیږي سلور جوړیږي نو نمبر 1 ام سی کیو ځان سره یاد ساتئ ګلاب ام سی کیو ځان سره یاد ساتئ د هایبریډایزیشن موږ ته څه ښایي د هایبریډایزیشن موږ ته څه ښایي ګلاب hybridization موږ ته ښایي نو څه ښایي hybridization is used to determining is used to determine موږ ته ښایي ګلابه د شیپ راته ښایي څه راته ښایي شیپ راته ښایي بل راته څه ښایي جیومټري راته ښایي څه راته ښایي جیومټري راته ښایي د چا راته ښایي د مالیکیول جیومټري او د مالیکیول شیپس راته ښایي اصل کې هایبریډایزیشن د دې لپاره دی صحیح ده اوس په دې هایبریډایزیشن کې کار څه کیږي نوې کار پکې څه کیږي نو فارمیشن اف نیو شیپ یا اورینټیشن اف ویلنس اربیټال اف اټم کیږي په دې کې نوې شیپس پکې جوړیږي نوې شیپس لکه زه راځم هایبریډایزیشن ته اوس کوزیږم ګلابه چې ډیپند کی چې کم کم هایبریډایزیشن دی هایبریډایزیشن قسمونه دي ګلابه په دې کې ما سره sp3 هایبریډایزیشن هم شته sp2 هایبریډایزیشن هم شته sp هایبریډایزیشن هم شته نور به ورپسې بیا مخې ته ووایو ډیټیل کې خو دا ځان سره یاد ساتئ چې ما سره sp3 هایبریډایزیشن کې به څه حصه اخلي یو SO او درې به پکې پی حصه اخلي په sp2 هایبریډایزیشن کې به یو SO او دوه به پکې پی حصه اخلي او په sp هایبریډایزیشن کې به یو SO یو پی حصه اخلي نو دې ته به موږ ویلی شو هایبریډایزیشن دا په دې ډیپینډ کی د ټولو نه لومبې زه ایکسپلین کوم ګلابه sp3 جی جی ګلابه د څه مطلب یو اس په پکې ساري اوس ته وایم ګلابه اوس ته وایم پورا راته وایم پورا چې تاسو کله هایبریډایزیشن موږ پورا کو نو تاسو بیا دا کوېسچن وکړئ موږ وایو ګلابه نمبر 1 hybridization how to find hybridization in molecule دې کې انډیکیټ کې دوه کوېسچن د دې نه پر اوس کال په 2025 کې راغلي وي how to find hybridization و موږ معلومو څنګه صحیح ده in a element अब compound یو MCQs خدا دې ګلابه چې هایبریډایزیشن په کمپاوند کې نه هایبریډایزیشن په الیمنٹ کې لکه اوس پرس کدا ما سر راغی چې دا ما سر دی ایتین دا ما سر راغی ایتین نو کو تاسو ته سوچو چې هایبریډایزیشن په ایتین کې څه دی نه هایبریډایزیشن په دې کاربن کې څه دی په ایتین کې په دې کاربن کې کم هایبریډایزیشن دی دا څه سوال وکي یاد ساته چې په دې هایبریډای په دې ایتین کې چې کم کاربن دی دا په دې کې کم هایبریډایزیشن دی دا څه سوال وکړو نو یاد ساتئ ګلابه د هایبریډایزیشن د معلومولو لپاره موږ څه کوو موږ به داسې کار کوو چې موږ به سیګما بانډ ګورو چې څو سیګما بانډ دي سیګما بانډ څومره دي او لون پیر څومره دي نو کو سیګما بانډ او لون پیر دا موږ جمع کړو او د دې نه راغی 4 نو د دې ته موږ sp3 هایبریډایزیشن وایو کو پرس کراغه د دې لتینو نو دې نه موږ sp2 هایبریډایزیشن وایو کو د دې نه راغی 2 نو دې ته موږ sp هایبریډایزیشن وایو یاد ساتئ ګلابه دا ډیره هم MCQs دی سیګما بانډ او د لون پیر نو سره اوس ګورې ښه لکه دا اوس کاربن سو پدې کې کاربن کې هایبریډایزیشن معلوموم نو ما سره دا سیګما بانډ دی
دا یو را سره هم سیګما باندې او دا یو را سره هم سیګما باندې او دا یو را سره هم سیګما باندې. نو د دې مطلب دا دی چې دا ما سره 4+0. نو 4+0 نه ما سره راغی 4+0 نه ما سره 4 راغی. او چې 4 راشي نو دې ته موږ کوم هایبریډایزیشن وایو؟ sp3 هایبریډایزیشن. کوم هایبریډایزیشن ورته وایو؟ sp3 هایبریډایزیشن. اوس تاسو ګورئ ګلاب، که زه تاسو ته ووایم چې په کاربن ډای اکساید کې کوم هایبریډایزیشن دی، که زه تاسو ته ووایم چې په کاربن ډای اکساید کې کوم هایبریډایزیشن دی، لکه کاربن ډای اکساید سی ډبل بانډ او او سی ډبل بانډ او، دا ما سره دی کاربن ډای اکساید. اوس کاربن ډای اکساید کې به د کاربن کې کوم هایبریډایزیشن دی، دا به ما ته څوک وي شابه نرانو؟ ها، تاسو ته بورډ ښکاري ګلابه؟ تاسو ما ته دا ووایئ چې هایبریډایزیشن د کاربن کې کوم هایبریډایزیشن دی؟ ها شابه نران، कार्बन न केवल टोगोरे नदी के सिग्मा बांड दायो दे दा गोरे दा यो सिग्मा दे बल पाई दे नु सिग्मा सिग्मा नु मा सरा सिग्मा द्वदी यो दा दे او यो दा दे दो सिग्मा दे द्वा او تاسو ته ما وې چې ما سره کله هم د دې جواب راشي 2 پدې کې لون پیر نشتا، कार्बन کې لون پیر نشتا، نو د دې نه راغی جواب 2. او چې 2 راشي نو ما سره په کاربن ډای اکساید کې اس پی هایبریډایزیشن دی، اس پی هایبریډایزیشن دی، یاد ساته. په دې پریکټس وکړئ شابه نرانو. کو پرس کا منګه وایو چې ما سره واټر دی، واټر H2O پای کې په اکسیجن کې کم هایبریډایزیشن دی، اکسیجن کې شابه نرانو، اکسیجن کې کم هایبریډایزیشن دی، اکسیجن کې کم هایبریډایزیشن دی. دې ته ګوره یو سیګما باند او دوا سیګما باند پکې دو دي، لون پیر ته ګوره یو دا دی یو دا دی، 2 + 2 2 + 2 = 4. نو په دې کې ما سره دی sp3 هایبریډایزیشن. دغه شانتي کو تاسو ته راغی bf3 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 دا bf3 شو. ها 1 2 3 جواب یې راغی तीनों. نو دا ما سره sp2 هایبریډایزیشن شو. دغه شانتي امونیا NH3 امونیا NH3 HO 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 او دا ما سره دی لون پیر. نو ما سره لون پیر یو او درې باندونه 1 + 3 = 4. 4 جواب راغی د کې sp3 هایبریډایزیشن. په امډیکیټ 2025 کې امډیکیټ 2025 کې دا سوال راغلی چې ما سره کاربوکیټاین ورکړو، کاربوکیټاین ورکړو چې ما سره په دې کې کم هایبریډایزیشن دی، په دې کې کم هایبریډایزیشن دی شابه نرانو. نو یو سیګما بل سیګما بل سیګما درې سیګما دي، sp2 لون پیر پکې نشته، sp2 نو sp2 هایبریډایزیشن دی. یاد به ګرابه نو هایبریډایزیشن دغه شانت یاد ساتئ چې دې کې کم کم قسمه هایبریډایزیشن کې دي شي او څنګه کې دي شي. هغه لپاره لون پیر چې تاسو ته یادي او سیګما باندې چې تاسو ته یادي. راځو ګلابه منګه وایو لومبه sp3 هایبریډایزیشن. وز تو دا کوېسچن بستا کلیر شي چې موږ ته پته ولګي چې په دې کې یو اس څنګه حصہ غسته ده او درې پی څنګه حصہ غسته ده. نو د دې sp3 هایبریډایزیشن موږ وایو چې هغه پروسس چې پای کې یو اسی سو اخلي when 1so and 3p 1so او 3p آربیټال چې رايوځي شي 1so او 3p آربیټال شي مکس شي مکس. دا چې مکس ټوګیدر شي او د دې نه ما سره سره کی سلوري یو دا شو درې دا شو نو سلور 90 یو sp3 مطلب s یو او 3p نو ټوټل سلور شو. سلور 90 سے جوړ کی سلور 90 آربیټال جوړ کی سلور 90 آربیټال جوړ کی. خو کو تاسو دیتا وګوره نو د s شکل دا دی، دا د s شکل دی او دا ما سره د px شکل دی. دیتا ګوره دا ما سره د px دی، دغه شانتي دا ما سره د py دی او دغه شانتي ما سره د pz دی. دیتا ګوره وسو ګوري د شکل جدا د شکل جدا د شکل جدا د شکل جدا
د انرژي جدا، د انرژي جدا، د انرژي جدا، د انرژي جدا. ها، د لین جدا، د لین جدا، د لین جدا، د لین جدا، د انګل جدا، د انګل جدا، د انګل جدا، د انګل جدا، د سایز جدا، د سایز جدا، د سایز جدا او د سایز جدا. اوس کو دا زو لکه جوسر ته واچو ما میکس یې کم میکس یې دا زو جوسر ته واچوم لکه دا ما میکس کو. نو چې دا ما میکس کو نو دې کې به اس خوانو می او د درې پی خوان به پکې می. لکه د اس خوان به پکې می او د دې درې واړو پیګانو خوان به پکې همي. د دې مطلب دا دی چې مالې نوې اربیټال لکه دا پکې د اس هغه شکل لاګي او دا ما سره د پی شکل لاګي. نو دې ته منګه وایو اس پی 3 ځکه چې په دې ګلاس کې، په دې ګلاس کې ما سره څه دی، یو اس ته او درې پی دی. په دې ګلاس کې ما سره یو اس ته او درې پی دی. په دې ګلاس کې ما سره یو اس ته او درې پی دی. او په دې ګلاس کې ما سره یو اس ته او درې پی دی. یاد ساته. نو مالې څلور ګلاس راکړو دې ته وګوره. لکه د دې مطلب دا دی چې ما ام واغستو، ما کیله واغستا، ما سټرابري واغستا، ما مڼه واغستا او هغې نه ما شیک جوړ کو شیک. نو مالې څلور ګلاس شیک راکو، پای کې مڼه کیله هر یو شی مکس دی. د دې مطلب دا دی چې په دې شیک کې ما یو مڼه یا درې کیلې اغستې دي. نو د دې مطلب دا شو چې یو اس او درې پی میرا یو ځای کړل دي او هغې مالا دا شکل راکو. نو د کاربن مالا کم شکل راکو، دا کاربن مالا راکو. اوس کو تاسو ته مو ایکسایټډ سټیټ کو تاسو د کاربن وګورئ. نو په کاربن کې ایکسایټډ سټیټ موږ څنګه ریپرزینټ کو، 1:2، 2s1، صحیح ده، 2s1، 2px1 او 2py1 او 2pz1 دا دی. نو تاسو ته ما وویل چې په دې کې یو اس راغی او درې پی رالو، یو دوه درې، دا پکې اس دی، یو دوه درې دا پکې پی دي. اوس دې چې کله رايو ځای شو دا شکل یې راکو. اوس دې شکل ته ګورئ ګوله، دې ته ګورئ شابه نرانو. اوس د دې شکل جوړوم لکه دا پکې ما د ګوري یو دا مې واغستو، دا مې واغستو، نو دا مې جوړ کړئ، دا مې جوړ کو. اوس دا بل جوړوم، ګورئ اوسو ځکه په ډیفرنٹ رنگونو جوړوم چې تاسو ته پته ولګي. اوس دا یو اخلم، نو دا یو مې جوړ کو، دا یو مې جوړ کو. ورپسې اوس دا یو اخلم، ګورئ وته دا بل یو اخلم. نو د دې لپاره زه بل کلر یوز کوم، دا یو مې واغست او ورپسې دا اخیری چې کم پاتې شو هغه اخلم او هغه پرس کزو په بلو باندې ریپرزینټ کوم. دا اوس کو تاسو دې ته وګورئ. نو په دې کې یو الکترون دی، په دې کې یو الکترون دی، په دې کې یو الکترون دی، په دې کې یو الکترون دی. اوس دا الکترون سکوما دا زه پورا کوما. نو دې سره به زه بانډونه جوړوم که نه به جوړوم، تاسو ووایئ شابه نرانو. دې له مې هایدروجن راوستو، Yes, sir. دې له مې هایدروجن راوستو، دې له مې هایدروجن راوستو او دې له مې هایدروجن راوستو. نو دا ما سره د چا سټرکچر جوړ شو، دا منځ کې خو ما سره کاربن دی، دا منځ کې ما سره څه دی، کاربن کاربن. او دا اسیډونو ته ما سره څه دي، ایچ او، ایچ او Hydrogen. او ایچ او. نو د دې مطلب دا دی چې دا ما سره د سی ایچ 4 سټرکچر شو. د سی ایچ 4 سټرکچر شو، سی ایچ 4، سی ایچ 4، سی ایچ 4. نو ګورئ ګلاوه په دې سی ایچ 4 کې ما څه اچولي دي، دې کې د چا دې کې کم کم سیزونه انوال دي. په دې کې یو اس انوال دی او درې پکې پی انوال دي. دې کې یو اس انوال دی او درې پکې پی. اوس کو تاسو دې ته وګورئ د دې شیپ سیم دی، د دې شیپ او د دې شیپ او د دې شیپ، د دې سایز، د دې سایز، د دې سایز، د دې سایز، د دې انګل، د دې انګل، د دې انګل، د دې انګل، د دې لینث، د دې لینث او د دې لینث دا ټول موږ سره سیم دي سیم. نو موږ سره ډیفرنٹ اربیټال چې داغه سایز، داغه شیپ، داغه لینث، داغه انګل هر یو شی بدلو او هغه ما سره نوې شیپ جوړ کو، نوې انګل جوړ کو، نوې سایز جوړ کو او ټول یو شانتي دي، داغه انرژي می یو شانتي دار، یو شی یو شانتي دي. نو دې ته موږ هایبریډایزیشن وې. خدا کم هایبریډایزیشن دی په دې کې یو اس حصہ اغسته دا او درې پکې بي حصہ واغسته. لکه دې ته وګورئ ګلابا، لکه زویم چې ما سره 100 روپۍ دي او زه یو اس لور کوما او درې پی لور کوم، نو 100 روپۍ به ورسي. 25 د دو رسېدې، 25 د دو رسېدې، 25 د دو رسېدې او 25 د دو.
نو د دې مطلب دا دی چې په sp3 هایبریډایزیشن کې اس کریکټر سوره دی 25% پکې اس کریکټر دی او پی کریکټر چې دی هغه موږ سره 75% پکې پی کریکټر دی ځکه خو موږ سره پی والا سایز د هغې لږ غونته دغه سیوا دی صحیح ده نو دا موږ سره څه دی بل یاد ساتي دی چې اهم ام سی کیوز دا دی ګلابه چې په دې کې اس کریکټر سوره دی پی کریکټر سوره دی او په دې کې بان اینګل سوره دی بان اینګل پکې څه دی نو بان اینګل پکې څه دی 109.5 بل پکې یاد ساتي دا ځان سره یاد ساتي چې دا هما سره 109.5 شو د دې جیومټري کومه جیومټري رااله نو sp3 هایبریډایزیشن کې چې ما سره 109.5 چی انګلی نو د دې ټیټراهیډرل جیومټري راځي ټیټراهیډرل جیومټري راځي ټیټراهیډرل جیومټري راځي صحیح ده یو منټ صبر وکړئ ها ګوره ګلاب تاسو په دې پوه شوئ که نه اوس که زه دا شانتې راځم که زه تاسو ته اوس ووایم ګورې کتاب کې خواړو څه شته نه کتاب کې خواړو څه ورکړ نه دي اوس که زه تاسو ته ووایم چې د کاربن کاربن بانډ دا ما سره ایتین سټرکچر جوړ کړي نو تاسو خو هایبریډایزیشن د کاربن اسیم معلوم کو او په دې کې کم هایبریډایزیشن دی دا 1 سیګما دی دا 2 دا 3 دا 4 نو دا ما سره sp3 هایبریډایزیشن دی نو دغه شانتي د یو کاربن د پاره به څلور جوړ کې ګوره وتی دغه شانتي دا یو شو sp3 د چا د پاره دا یو شو صحیح ده ګلابا دغه شانتي منګ وایو ها تاسو ته بوټ کاری ګلابا بس که تاسو ته زویم دا اوس ما سره د سی او د سی لینکیج جوړول غواړي نو دا ما یو کاربن جوړ کو دغه شانتي دا ما یو کاربن جوړ کو ورپسې بل کاربن جوړوم دا غي sp3 جوړوم دا ما سره دا یو صحیح شو sp3 او دا غي بل ګوري اخ کسلور اخ ګلاسونه مې بیا راوست اخ کسلور ګلاسونه مې بیا راوستو دا شو صحیح ده ګلابا او ورپسې دا شو او ورپسې دا یو دې تاسو ګوره دا مې sp3 دی د کاربن دا مې sp3 دی د کاربن او دا هم دی sp3 د کاربن اوس کو تاسو دې ته وګوره نو دې کې هډ ټو هډ اورلیپینګ شوی دی د دې ځای کې نو چې هډ ټو هډ اورلیپینګ شوی دی نو دا ګوري یا پیس ټو پیس اورلیپینګ وته وي یا اینډ ټو اینډ اورلیپینګ وته وي یا هډ ټو هډ اورلیپینګ وته وي یا لینیر اورلیپینګ وته وي نو دا به کې سیګما باندې جوړ شو دا سیګما دی اوس دلته وګوره دلته یو الکترون دی دلته یو الکترون دی یو دلته دی یو دلته دی یو دلته دی او یو دلته دی نو دل راغی ګلابه سو هایدروجن دل راغی سو هایدروجن دل راغی سو هایدروجن دل راغی سو هایدروجن او دل راغی سو شي هایدروجن دغه شانتي دل راغی سو هایدروجن نو ګوري دا CH3 سټرکچر شو اوس کو زه تاسو ته ووایم چې بل 1 2 3 نو تاسو جوړوي په مخه دغه کاربن جوړوي نو په دې کې او په دې کې به موږ سره سیګما باند راځي دا ټول سیګما باندې ولې چې دا هډ ټو هډ اورلیپینګ شوی دی دا ګوري دا ټول سیګما باندې په دې کې موږ سره پای باند نشته اوس په دې کې انوال سوکتي په دې کې یو اس انوال له 3 پکې پی انوال